بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو به ټول ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د هر قسمه درد نه، مصیبت نه، تکالیفونو لري ساتي. الله پاک دې زمونږ استاد ټول مشکلات د ختم کی. زمونږ استاد په کور کې څومره پریشانی دي، تکالیف دې الله پاک دې ختم کی. څومره چې پر سکون زندگی د الله پاک دې زمونږ استاد ټول په ژوند کې د نصیب کی. امین. نن تاسو خدمت کې حاضر یم د یو نوې ویډیو سره، یو نوې وظیفه سره. نن چې کومه زمونږ وظیفه را نو دا وظیفه ده د رزق د سیوا کېدو لپاره. چې کومه زنانه دا وظیفه کوي یا کوم نارینه دا وظیفه کوي، الله پاک په د هغوی رزق دا ډیر زیات کی. دومره به رزق ولا سیوا کې به انتها به کولا چې دوی به حیران شي. ته محترمه ورسره کو بچا باندې قرض وي او دغه قرض دا ختمیږي نه، دا وظیفه دې شروع کی ان شاء الله العزیز. الله پاک به د ټول قرضې دا په خپل قدرت کامل سره به ختم کی. څوک داسې وي چې په هغوی باندې قرضې وي، دغه رنګه ډیر زیات حاجتونه وي، مسایل مشکلات وي. یاد ساتئ چې ټولو مسایلو دپاره دا یو وظیفه د ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چې کله موږ دا وظیفه کوو نو د هغې نه مخکې د وظیفې یو څو شرایط دي. مونځ 15 ټایمه پابندۍ سره، ورسره د قرآن مجید تلاوت پابندۍ سره، روزانه یې ورکو وایي، روزانه وایي ان شاء الله العزیز. په دې کې برکات دا به ډیر زیات سیوا وي. یاد ساتئ محترمو چې مایوسي د کفر دی، مایوسي د ګناه ده. موږ به مایوسه کیږو نو زمونږ یقین به د الله پاک په خزانو باندې وي، زمونږ یقین به د الله پاک په ذات باندې وي. څومره چې موږ په الله پاک باندې یقین کوو نو دومره به زمونږ وظایف دا قبلیږي. الله پاک وایي چې کله بنده ما باندې څنګه ګمان کوي هغه په شان ترې ورسېږم. نو که موږ وظیفه کوو خو یقین هم نه وي، موږ وظیفه کوو خو موږ په الله پاک باندې یقین نه وي، په وظیفې باندې د هغې په الفاظو باندې یقین نه وي، د سره به کار نه کوي. یاد ساتئ چې یقین دا غواړي محترمو، بغیر د یقین نه کېږي. نو موږ مایوسه کېږو نو یو پیر وظیفه وکړه، دو پیر وکړه، درې پیر وکړه، نو پته لګي چې موږ په دویم ځل وظیفه کوو یا په لومړي ځل باندې بار بار کوو. دا الله پاک ته موږ وریاد یو، ځکه د دویم ځل د وظیفې کولو توفیق راکړي موږ له. نو کوشش کول پکار دي د روزګار دپاره مې کولی شي، د کاروبار دپاره، د حاجت دپاره، د قرض دپاره. څومره مشکلات وي، څومره مصایب وي، د رشتې دپاره کولی شي، هر څه دپاره کولی شي. دومره پاورفل وظیفه ده. وظیفې چې کوم مطلب دی هغه لومړی تاسو ته وایم، بیا د هغې نه بعد چې څو پېرې ویل دي، څه ټایم کې ویل دي، د هغې تفصیل د بیا وروسته کوو. وظیفه داسې ده چې حسبي الله ونعم الوکیل. حسبي الله، الله پاک کافي زما لپاره، ونعم الوکیل ښه کارساز دی. نو تا چې کله وي چې الله پاک کافي زما لپاره، بس دا ډېر لوی خبره ده. او ستا زړه ته دا خبر ورکو شوله چې الله پاک زما دپاره کافي دی، پوره جهان به خپل کار کوي او دغه الله پاک بهترین کارساز دی. د رشتې دپاره وي، د کاروبار دپاره وي، نوکرۍ دپاره وي، د قرض دپاره وي، ان شاء الله چې الله پاک به ستاسو ټول مسایل دا پوره کوي او دا به څه کوي، دا به ختموي. نو حسبي الله، الله پاک کافي زما دپاره. ته په خپله ژبه باندې دا ووایې، زړه کې اقرار وکړې، اندامونه ټول د وظیفې ټایم کې متوجي، الله پاک زما لپاره کافي دی. الله پاک به هماغه ستا حاجت پوره کوي که به نه پوره کوي. الله پاک به چې بنده دونه ما باندې اعتماد کړي چې زه هغه دپاره کافي یم، پوره جهان یې پرېښودو، لازما الله پاک به زمونږ او ستاسو مرسته دا کوي. ورسره دویم وظیفه، ولا حول ولا قوة الا بالله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجأ من الله إلا إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، یا لا حول ولا قوة إلا بالله. زمنګ هیڅ قوت نشته، زمنګ طاقت نشته. مطلب دا کوم وظیفه ده په دې کې دا وایي چې د رښتې طاقت زمنګ نشته، الله پاک دې طاقت راکړي. د کاروبار طاقت زمنګ نشته، الله پاک دې راکړي. د غرنګ د روزګار طاقت هم نشته، د حاجت د پوره کېدو طاقت او وسم نشته. څونه مشکلات دي د دې لر کولو وسم نشته، الله پاک دې وس راکړي. بهترینه دعا ده. ولا منجأ من الله الا الیه. او زید پنام نشته دی، صرف الله پاک سره دی. الله پاک به صرف موږ له زید پناه راکړي. ډیره بهترین او ډیره زبردست وظیفه ده. نو کو څوک دا وظیفه کول غواړي، تاسو سکرین باندې هم تصویر ښکاري، په دې ترتیب باندې وکړئ. روزانه مخکې وروسته د دې وظیفې نه 11 پیرې درود شریف ووایئ. که تاسو درود ابراهیمي ووایئ نو ډېر زیاته زبردسته به وي. نو درود ابراهیمي ته وویلې 11 پیرې، بیا د هغې نه بعد دې دا وظایف وکړل: حسبي الله ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجأ من الله إلا إليه. دا الفاظ 500 پیرې دی ویلې. یو پیرم د ورځې وظیفه کولی شي، سهار ماښام 2 پیرې هم کولی شي، 3 پیرې هم کولی شي. چې څونه تاسو کوئ محترمو، دومره به ستاسو حاجات دا به الله پاک زر پوره کوي. دومره به الله پاک ستاسو قرضې دا به ختموي. دومره به الله پاک ستاسو رزق داسې وکړي. ورسره روزانه وظیفه کې 100 پیرې استغفار، 100 پیرې استغفار. نو استغفار نن سبا ناشنا وظیفه داسې ده چې کم سړی استغفار وایي نو په دې سړي باندې عذاب نه راځي. کم سړی استغفار وایي نو الله پاک به مال او دولت سیوا کړي. نو دې وظیفې سره سره د استغفار د وظیفه هم کوئ. انشاءالله العزیز چې څومره مسایل وي، څومره تکالیف وي، څومره حاجات وي، څه مثلا وي، انشاءالله الله پاک ټول مسایل مصائب دا به ختموي. او دغه رنګه بهترینه پیسې به الله پاک قایموي. پرسکون زندگی به الله پاک راکوي. زموږ استادو په کورونو کې به خوشحالي وي، هر طرف ته به آرام وي، سکون به وي، راحت به وي، اطمینان به وي. او که چېرته داسې نه وي، د هغې الټ منګه کوو، الله پاک ناراضه کوو، مخلوق خوشحالو، نو په دې صورت کې محترمو رزق په مخکې موږ ورپسې یو. ټول اول راضي کول الله پاک غواړي. نو کوشش وکړو الله پاک راضي کو، مونځ کوو جمع سره، اور سره د قرآن مجید تلاوت کې، اور سره دا وظیفه کوو. انشاءالله الله پاک به زموږ ټول حاجات دا پوره کړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.